زوام کاش چې د رمضان میاشت راشي چې تاسو ښه قاریان کړئ. پلانکي ځای کې ښکلی قاري دی، ډېر ښکلی قرآن وایي. زه به څه کال د تراوو ختم پلانکي قاري ځای پسې اپسې به ځم، محله به خپله پرېږدم، بل کلي ته به ځم، خلک به تپوس کړي ته د پلانکي کلي نه ته دلته څه کوې؟ بس نبی علیه السلام به کله ناکله خپله محله پرېښوده د ابو موسی اشعري دپاره. نن ما خپله محله پرېښې ده او د دې قاري صاحب د قرآن تلاوت اورېدو لره. حدیث مبارک کې راځي رمضان او قرآن دا دواړه به سفارش کوي. روژه به هم سفارش کوي او قرآن به هم سفارش کوي. روژه به وایي خدایه ما دې د ورځې د څښاک نه منع کړی، ښه به اودس ته کېناستو، اوبه به یې خولې ته وویشتلې، خوله به یې کنګال کړه خو الله اوبه به یې څښلې نه وي. اني صائم زه روژه دار یم، ما دې د خوراک څښاک نه منع کړی، زما سفارش قبول کا. قرآن به وایي الله ما دې د شپې د خوب نه منع کړی، ټوله شپه به ولاړو ما سره به مشغولېدو. هغه وایي کوم جومات کې به لنډې تراویح کېږي چې زر کور ته ورشم. قرآن به وایي الله ما دې د خوب نه منع کړی، ټوله شپه به دې ولاړو، ده به قرآن لوستو یا به قرآن اورېدو. قرآن سره ډېره مینه لري. حدیث مبارک کې راځي قرآن به سفارش کوي خو القرآن شافع مشفع. قرآن دسی سفارشی دی چې د ده سفارش قبول شوی. شافع مشفع. اے بچو چا دپاره چې سفارش کو هغه به قبولی، اب منظوری، اب د الله په دربار کې قبولی چې چا دپاره سفارش قرآن کریم د الله کلام. قرآن سره ډېره مینه لري. عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ به قرآن سره ډېره مینه کوي، ډېر به د قرآن تلاوت کوي. چې کله پسې باغیان رالل شهید کوي نو د وینې اول ساس کې په قرآن ولګي، قرآن یې غېږ کې و ساس کې پې ولګي. وی خفه په دې یمه زه شهید بشم، صرف خفه په دې یمه چې لومبی م رانه هغه لاس کټ کو چې په کوم لاس په ما قرآن جمع کو، هغه لاس دا به م رانه اول نه کټ کو، هغه لاس ته ما کتل چې ما به پې قرآن جمع کو او تاسو رانه لومبی هغه کټ، په دې خفه یم. نو د قرآن د وینې ساس کې په قرآن ولګېد. حدیث مبارک کې راځي د چا د شهادت ګواهي به ځمکه ورکوي، د چا 100 د چا 100. او چې د عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ د گواهی او د شهادت د گواهی ټیم راشي نو قرآن کریم د الله کلام با د عثمان رضی الله تعالی عنہ د شهادت گواهی ورکوي. قرآن سره به ډېره مینه لرله. وی به ماله درې خبرې ډېر خوند راکړي، دا عثماني صفات ځان کې پیدا کړي. درې خبرې ډېر خوند راکوي، وږو ته ډوډۍ ورکول او بربنډو له کپړې ورکول او د قرآن تلاوت. دا ډېر ښه صفات، وږو له ډوډۍ، بربنډو له کپړې او د قرآن کریم تلاوت. دا عثماني صفات دي، دا د روژه کې ځان کې پیدا کوي. دا ډېره خوند کوي چې روژه کې وږو له ډوډۍ او بربنډو له کپړې او د قرآن تلاوت. ټوله روژه پرې ټوله روژه نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ورسره ډېره مینه کوي. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو وی مسلمانانو له به د خوږو اوبو کوهی څوک وایي؟ عثمان رضی الله تعالی عنہ پاسې لاړ، اسم و نوی کوهی واغستو، مسلمانانو ته وقف ای اوبه راوړلې خوږې اوبه وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی دا اوبه وڅښه، دا خوږې اوبه دا وڅښه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی ښه. چې کله اوبه نبی کریم صلی الله علیه وسلم څښلې نو عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ ورته وی لوښې به زما ناس اوبه څښه او لوښې به نیولې وای. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی عثمانه رضی الله تعالی عنہ نن لوښې ستا لاس کې دی او زه اوبه څښم او په جنت کې به لوښې زما په لاس کې او په تا به اوبه څښم. نبی علیه السلام صحابه ته وی لکل نبی رفیق، د هر نبی ملګری، د هر نبی ملګری، ورفیق او زما ملګری، یعنی فی الجنت په جنت کې عثمان، دا زما د جنت ملګری عثمان، دی ما سره جنت کې ملګری، دا زما د جنت ملګری عثمان. قرآن سره به ډېره مینه لرله، ډېر په شوق به قرآن لوست. شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه لیکلی دی وایي چې د رمضان المبارک میاشت براله زمونږ د کور زنانه وبه د کور د کار سره سره د ورځې 1514 سپارې د قرآن کریم تلاوت ورځې چې یو زنانه 10 سپارې قرآن لوستی او دا ماښام ته له روژه ماتې
दा माखाम पेश मास्कुतन पेशमने तैयारी दा सालन पखी और 10 सिपारी द कुरान करीम तिलावत कर दे रोटाई बता माखाम रो जमात देर वक्त और खलक नो दिस रोटाई त चिबैलास को चिकम जनाना ब पखड़े वा नो 10 सिपारी बई द कुरान करीम तिलावत कर या बई अन डोडे पखड़े खल्क बरोज दिसी तेरा वाला खल्क ब कुरान सर दुमर मीना का दुमर मोहब्बत पैको द कुरान करीम से मौलाना बद्र आफ्ताब आलम दयो वाक़िया अली कली द खपल प्लार मौलाना बद्र आलम द प्लार और मौलाना आफ्ताब आलम लिकली द वाक़िया द मौलाना बद्र आलम द खपल प्लार वही जमा प्लार क्यों यो सिफत हो जमा प्लार सिफत हो वही जिंदगी बर अगर द कुरान हाफिज तख्ती में वेरा सुम रजबनी द कुरान हाफिज तबई नख्ती कवली द पसीना के कुरान संची वे कुरान तन सीना द कुरान हामिला दा ये वजूद कुरान बार करे रे ये वजूद के कुरान ये सरमन की दम द कुरान ये सीना के कुरान दे वीडियर कदर बैदा हाफिज कुरान को खती बे वर्तन वजो ये कलम ये समाद अपलार खबर ची शपग में आश्ते पस उस आश में उली दो कि पअक के हालत प्रो तो कि कम हालत के बाद दफन कर पअक के हालत में अपलार नाश ना भाई सिर्फ ये सीना के कुरान हाफिज कुरान तो भाई नख पे कवली वे दद पसीना के कुरान तो ना द कुरान हाफिज दे ना द कुरान हामिल दे दला अल्लाह द कुरान इल्म वर्क इस रफ्री भी ना कर असे बेसा उलमा व हुफाज सरा असे बेसा भी ना कर असे बेसा वही सीना की कुरान सीना की कुरान द सीना का अल्लाह तखवा नवे अल्लाह बद नबुवत उलूम न वर्क असलक सोचो के तास सब अंदाजा वाले दी उम्मत नमख की जिस सुमर उम्मतु नतीर शिवी आगे के द आसमानी किताब हाफिज नौ सुमर उम्मतु न चितीर शिवी द आसमानी किताब हाफिज के बहु अब सिर्फ पैगंबर अब सड़े बनो पलार बचा द आसमानी किताब हाफिज ली दो अब पैगंबर बना इद्दत आसमानी किताब दद आसमानी के ध्यान होता यार द पैगंबर कारो खान द कुरान हिफज हाफिज बखल खुद आसमानी किताब चिली अब पैगंबर हो नन चिगूर द उम्मत अल्लाह को दी उम्मत दी खसूसी में करवा